بسم الله الرحمن الرحيم. والمخففة أي والنون المخففة. اوسپورې د نون تاکید ثقيله بحث روان او د هغې باره کې قواعد وغیره ذکر شول. پکې د نون خفیفه خبرې وي، خو دلته کې د اخري عبارت کې د نون خفیفه خبرې. والمخففة تحذف للساکن، دا نون خفیفه حذف کولی شي د حرف ساکن د وجه. چې اوس حرف ساکن راغی، مثلا نون خفیفه دی او ورپسې چې کوم لفظ دی نو هغې کې لومبني حرف هغه ساکن دی. مثلا اسی مثال مونږ وایو چې اخر اضربن، دا یوه صیغه ده، اضربن صحیح ده. اوس د دې نه پس څه راغلی دی؟ القوم. نو القوم کې لام ساکن دی که اوس چې دا مونږ وایو نو مونږ وایو اضرب القوم، اضرب. اوس به دا نون پکې حذف شي، دا نون به پکې څه شي؟ حذف بشي. اضرب القوم به وایو. څه به وایو؟ وفي الوقف، او په وقف کې به فیرد را واپس کولی شي ما حذفه، کم حرف چې حذف کړی شوی دی. اوس چې کم حرف هغه حذف کړی شوی دی، خبرې مه کوه، کم حرف چې هغه حذف کړی شوی دی نو دا هغه حذف حرف چې دی هغه به څه کولی شي؟ هغه به را واپس کولی شي. خو شرط دا دی چې د دې ما قبل مفتوح نه وي، د دې ما قبل مفتوح نه وي. ځکه چې کوم هغه وجه وه چې التقای ساکنین راتلل، لکه موږ وختي مثال وي چې اضربن دی او القوم دی، لام ساکن د نون هم ساکن دی، اجتماع ساکنین وه، التقای ساکنین وه، د هغې وجې نه موږ نون حذف کړلو، اضرب القوم ووایو. اوس دلته کې التقای ساکنین هغه وجه ختمیږي، التقای ساکنین هغه وجه ختمیږي. نو بیا به موږ څه کوو؟ هلته کې به هغه حرف دوباره را واپس کوو. هغه به څه کوو؟ لکه مثلا اضربن دی، صحیح شوله. اوس موږ په دې باندې وقف کوو نو اضربو به وایو. څه به وایو؟ اضربو. دې کې به هغه کم حرف چې حذف شوی دی هغه به موږ را واپس کوو. یا اضربن دی، اضربن، نو اضربن نو دې کې یا وکنه اخر کې هغه یا موږ حذف کړی، اوس به هغه یا را واپس شي، اضربي بشي. وقف پکې بیا به څه شي؟ اضربي. نو دا الا چې کله ما قبل هغه څه وي؟ مفتوح نه وي، بلکې څه وي؟ یا خو مضموم وي یا مکسور وي. والمفتوح دا په دې فی باندې عطف دی. والمفتوح ما قبله، او په مفتوح ما قبل کې تقلب الفا، هغه به په الف سره بدلیږي. چې اوس نون ساکن نه پیله مفتوح دی، د نون ساکن نه پیله سره مفتوح دی، لکه اضربن، اضربن. اوس نون ساکن دی او د نون ساکن نه پیله په با باندې سره راغلی فتحه راغله. اوس دا فتحه راغلی ده، اوس دلته وقف کې نو دلته کې به څه کې؟ د اضربن نه به اضربا جوړ شي. څه به جوړ شي؟ اضربا به جوړ شي، اضربا به وایو. نو دلته وقف چې اوس ما قبل مفتوح دی نو هغه نون به په الف سره بدلیږي. لکه ګوره موږ په عام مثالونو کې چې زیدن وي، دو زبر راغلی موږ بیا زیدا وایو. قرآن کې ځای په ځای لکه ابوابن راغلی، وقف پکې نو خلک وایي که نه ابوابا. نو دا قیاس په هغه تنوین باندې چې په تنوین باندې کله وقف کولی شي نو په هغې کې اخري حرف موږ څه کړو؟ هغه په الف سره بدل کړو. هغه دوه تنوین کې بیا موږ وایو چې دا دوه تنوین کې به یو زبر وي یو به نه وي. نو داسې دلته کې دا نون به موږ څه کوو؟ په الف سره به بدل کړو. فقط تم بالخير فالحمد لله رب العالمين. بس دلته دا کافیه.